سلام بهم کاو گاوند بهم کاو بیرته غاړه بنده شوه نو عذاب په هغه امیانو هم راغی په مولانو هم راغی امیانو ولې عذاب راغی هغوی ناروا نه پرېښوسته په عالمانو ولې عذاب راغی عالمانو خو ورته بیان وکړو خو بیرته یې وسه ایسته ګډون کاو ژوند یې وسه کاو دا خو د یهودیانو عالمانو اوس څه وکړو خدایه څه وکړو عالمان بیانونه کوي د عالمانو بیا کار خراب شو خلک وایي دا تبلیغیان ډېر بزرګان دي یوازې تبلیغ دی نور څه نشته زمونږ په کلي کې تبلیغیان چې دي که نه نو هغه چې جوړي نو ما له اوس بیان نه راکوي یو کال نیم کېږي چې بیان نه راکړي بله ورځ خو مې ورته ګوته خوځولې ده چې زه به ستاسو غور وکړم خو زه ډېر راسه غم نه دي وران او زه هم اوس نه وران ما په خپله په تبلیغ کې کار لګولی دی بله ورځ مې پکې غونډه زندګي ولیکله خو خبره څه ده خبره دا ده چې خلک وایي نور هر څه خو خراب شو خو دا یو تبلیغ پاتې شوی دی او تبلیغ خو اوچت کار دی دا قرآن څنګه دی قرآن او حدیث خو دغه هر شي سټه ده نو دا چرته لاړه نو بیا وایي نه نه قرآن خو خود دی توبه توبه خو مطلب دا چې هغه قرآن څوک وایي که نه نو هسې وایي خو ته خوند دی پاتې نه شو ښه د تبلیغیانو څنګه خوند پاتې شو دقه چل دی تبلیغي امیر صاحب چې که نه لاول مولا ویم او بیا تبلیغ هغه خلکو ته ووایي دا کار ناروا دی دا ناروا دی بیرته ورسه چیمز کی بیرته ورسه هې خاندیم ګاونډ هم ورسه کوي خپلوي هم ورسه کوي نو غاړه نه ازادېږي ښه په حدیث کې راغلي چې د یهودو په عالمانو ولې عذاب راغی ځکه خلک یې ناروا نه منع کول خو بیرته یې پرهیز نه کوه بیرته یې ورته خاندلم او هر څه یې کول چې سودخوري او ته سود تقریر وکړي خو په جنازه کې د خولې نه داسې لمبې بوځي خو سبا د تنګي په بازار کې را روان دی سودخور او هغه ته حاجي صاحب سلام علیکم حاجي صاحب څه کباب هم وخورئ چېرته نو ستا دې تقریر هېڅ څه پیدا ونه کړه یو کوټې غاړه بیا ازاده نه شو دا خبره ګرانه ده د امر بالمعروف او د نهي المنکر موضوع ده د مشکات ختم څه کې چې دا موضوع سړی تقریر پې کوي او ګنټې نه چې غونډې میاشتې پې ولګوي په دې باندې چې امر بالمعروف څه ته وایي او نهي عن المنکر څه ته وایي ته به تسبیح اړې او ږیره به دې پرېښي او پسې روزه او په چیله کې به ځې خو زوی دې بېلمازه دی زوی دې فلم او سینما هر ساعتې ګوري او هغه تختې د موبایل یې مخې ته نیولي دي او پټوان پکې څه کوي او د قسمه قسم ملکونو تماشې پکې کوي د ښځو نرو تماشې پکې کوي سترګې یې زیناکارې وې سترګې او ته په هغه خفه نه یې نو ستا منځونه نه قبلېږي ستا تسبیح او مسواک نه قبلېږي ستا په کور کې زنانه دي په هغو کې د الله دین نیمګړی دی او ستاسې غم نشته نو ستا منځونه او شیخي نه قبلېږي دا به هله قبلېږي چې کوم څوک تا ته در په غاړه وي چې د هغو د دین غم وکړي امر بالمعروف او نهي المنکر وکړي اوس نن او پرون په بخاري شریف کې په سبق کې یو حدیث نن را روانو خو سبق هم بس کو
هغه حدیث بل ورځ به بیا ویو ان شاء الله تعالی. هغه سلمہ رضی الله تعالی عنها وایي او یا بل بیبی ده د نبی علیہ السلام یو بیبی وایي چې د شپې یو ځل نبی علیہ السلام ناڅاپه راپاڅېد ویل چې سبحان الله سبحان الله ماذا انزل علی الليلة من الفتن وماذا فتح من الخزائن من يوقظ صواحب الحجر رب کاسیة فی الدنیا عاریة فی الآخرة. نبی علیہ السلام سبحان الله تعجب د وجه او د عیبت د وجه نه ویلې او ویل چې وای څه عجیبه وحی ما ته نن وشوله په دې شپه کې چې د روانو فتنو پیشنګویي الله راولېږله چې داسې فتنې را روانې دي داسې فتنې را روانې او څه د را روانو وخت کې د خزانو د غټو غټو خزانو د فتح کېدو وحی راته وکړه چې یمن به فتح شي، شام به فتح شي، مصر به فتح شي، ایران پارس به فتح شي، غټ غټ بادشاهان به فتح شي. او بیا وفرمایل چې څوک به دا بیبیانې راپاڅوي دا زنانه به څوک مانځه ته راپاڅوي هلکه یو تنې راپاڅوئ خامخا چې دا بیبیانې پاڅېږي او لمونځ وکړي شپه ده چې تهجد وکړي او الله پاک ته فریاد وکړي. ولې ځکه چې ما ته الله تعالی دا وښودله چې ځینې ښځې به داسې چې په دنیا کې به یې جامې اغوستي خو په آخرت کې به هغه د حساب کتاب په میدان کې لغرې بربنډې ولاړي بې عزته به ولاړي جهنم ته به غورځېږي. ولې یو دا چې دا کمې جامې اغوستي دا به د شریعت نه خلاف وي نو چې جامې د شریعت نه خلاف دي نو په قیامت کې به ولا پرده نه بې عزته به جامې به څنګه د شریعت نه خلاف وي ډېرې نرۍ به چې د بنده په پام ولګېږي نو د اندامونو سی پکې جودا ښکاري دا جامې به په د الله په نزد د لعنت سبب دی. یا به داسې ناروا جامې چې هغه به په حرام مال باندې به یې ولاخیستي او یا به داسې جامې چې بذر او اسراف به یې کړی دی. اوس زمانې په جامو کې دا ټولې پکې او بیا د زنانو انا لله و انا الیه د دې هر څه به الله حساب کوي. او یا به جامې به هم برابرې خو نور اعمال بې سترې به بې حجابي به که د حجاب مسلې کو که نه هغه ځان له موضوع ده خو دلته دا خبره کومه وخت مې ډېر واخیسته او یو دوه درې منټه پاتې دي نو دا آخري خبرې درته عرض کوم. د امر بالمعروف نهی منکر درې مرتبې دي. اول د زور ده بیا د خولې د بیان ده بیا د زړه ده. د زور د غونډ ملک د نارینه و زنانو د حکومت دا ذمہواری ده چې حکومت به خلق د نارواو نه بندوي.